السلام علیکم ګران کتونکو، زه عبدالله شیرین نن دا وخت پیزا ګټ پارک کې موجود یم. څنګه چې تاسو ته معلومه چې پیزا ګټ پارک یو خپل ځانګړی حیثیت لري. دلته چونکې اوبه دي د سیند او خاص کر بیا دلته ونې دي، نو یخې یخې هواګانې هم چلیږي او سیاحان چې کله هم دلته راځي سواد ته نو لاولنی پړاوي پیزا ګټ پارک کې. راځئ د خلکو سره به خبرې اترې کوو چې هغه په دې حواله سره څه تاثرات لري او چوټیانې څنګه ومانځلې. زما سره راځئ. ملګري موجود دی، هغو تپوس کوو چې هغو په دې حوصله سوی. السلام علیکم. وعلیکم سلام. د کوم ځای نه راغلی ملګري؟ زه د باجوړ نه راغلی یم ملګري. په خیرالۍ ته وایي. مهرباني. څنګه سواد ته څنګه ولګېده؟ ماشاءالله ډېر ښایسته دی، ډېر ښه خلک دي. ښه دي. څویمه ورځ دي نن؟ زما دویمه ورځ. دویمه. کوم ځای شپه وه؟ کالام کې. کالام کې. لارې څنګه کولاوي دي، بندې دي، څه مشکلات ټیک وکړي؟ لار خو بالکل صحیح وه. صحیح ده که نه؟ خلک یې رول کوي لارې بندې دي؟ نه نه صحیح وه، کولاو لږ ځایونو کې خراب او خو نور صحیح وه. نور صحیح ده. مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه لرور؟ خیر دی، شکر دی. تاسو اختر درېیمه ورځ څنګه دی انجوای وکړه دلته؟ انجوای خو ډېره مزېداره وشوه. بس راغلي یو، ملګرو سره راغلي یو. څو کسان راغلي؟ یاره موږ یو 8 کسان راغلي یو او بس ډېر خوندور پروګرام وشو ماشاءالله. او بس ټریفک چې کوم دی ښه برابر دی او پولیس خپله ډیوټي ښه مزېداره ورکوي، نو څه مشکلات نشته. پیزا ګټ پارک دی اورېدلي وو که نه؟ مخکې ته راغلي یو، 2 3 5 پیریو ته راغلي یو. څه پیغام ورکوئ خپل مینهوالو راګتونکو ته؟ دا پیغام دی زموږ د طرف نه چې بس دا خو زندگی ده، 3 4 غنټې 5 غنټې دپاره راشئ، خپله زندګي ښکلې کړئ او د دې زندګۍ نه خوندونه والئ، انجوای یې پکې وکړئ. لږه زندګي ده او دا خو کم از کم اختر دی، په دې کې خو خامخا راشئ، دا موقع مه میس کوئ. او دا خو لکه بس لږ غونته ټیم یې راشئ، انجوای یې وکړئ.